أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. مفتي صاحب د دې خپل کمیټې له تشکیل شوې ده چې هغه زموږ د عمومي اجلاس کاروایي وګوري. الله کاکړ صاحب ته چې دې حاضرینو ته د عمومي پر اهمیت باندې خطاب وکړي. حاجي رحمت الله کاکړ صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تعلق لري لیکن دا قانون مکسی شي دا به د کلمې په بنیاد باندې دغه جمعیت علماء اسلام زموږ د اکابرو چې کوم میشن موږ ته په لاس راکړی دي دوستانو تر دې لاندې به موږ خپل محنت جاري ساتو. علماء دیوبند چې کومې شعبې موږ ته تشکیل کړي دي که هغه د جهاد په شکل کې ده که هغه د درس و تدریس په شکل کې ده که هغه د دعوت و تبلیغ په شکل کې ده که هغه د سیاست په شکل کې ده دوستانو دا به موږ ټول د خپل ځان لارې بولو. موږ به کوشش کوو چې په دا هر یوه کې خپل ځان پیش کړو څومره چې زموږ ستۍ وس ده. ځکه که ما او تا دا محنت دا کوشش نه کوو دوستانو بیا د دیندارو په ورسته د بېدینه اوازونه راپورته د قرآني زندګي څه دغه شکل وي نه به په هغه کې بیا د سنتو څه شکل وي بلکې داسې نام شته چې نوز بلا هغه به بیا داسې کفري کلمات وایي لکه موږ دوی نن سبا خو دا د سوشل میډیا دور دی دا مختصر ملګري به د دا شیانو سره واقفیت لري چې خلک هغه کلمات وایي چې پلار یې ژوندی بیا خلک دا وایي چې زموږ دا خوښ ما دا خوښ دی چې ما د مور سره دا سړي نکاح کړی وای ځکه چې هغه د نونه ضمیر مړ شي. چې حاضرین دې د عمومي پر مقصد باندې بیان وکړي. زموږ د عمومي درس چونکې جاري و او زموږ چې کوم مهمان خاص و د جمعیت علماء اسلام مرکزي ډیپټي جنرال سکرټري مولانا مفتي محمد یوسف خان صاحب تشریف راوړی او د داسې ملګري مولانا محمد عارف شمشیر صاحب راورسېدی. چونکې موږ د دومایي کارګزاري پرې شو خاص کر موږ تقریبا چې دغه نظم تشکیل شوی دی موږ په هره دوې میاشتې کې خامخا انشاءالله د عمومي اجلاس کوو. زموږ د دې نظم تقریبا دا پنځم کال شو دی. په پنځه کاله کې زموږ د دوو میاشتو د عمومي اجلاس د دې نظم صدر وخت ته دی راوښتی چې موږ په مختلفو کلیو کې په مختلفو اوقاتو کې په هر کلي کې د عمومي اجلاس کړی دی. او دویمه خبره موږ د دې نظم د شورا اجلاساتو په وخت کې کړي دي په هغې کې موږ سره وختن په وختن د ضلع والا هم په د شورا په اجلاس شرکت کړی دي. او موږ د عملیه خپل اجلاسونه په میاشت کې دوه اجلاسه کوو. کله چې هنګامي صورتیانې بیا موږ درې اجلاس هم کوو څلور هم کوو. بیا د هغه تر کله چې کله دی موقع راشي چې هغه پروګرامونه وي د ضلع یا د صوبې د مرکز سره څه مستې هدایات دي هغه مطابق موږ بیا په ورځ کې تقریبا په دې ورځ کې یو اجلاس هم کوو. بیا کله زموږ اجلاس د حالاتو د نظر مطابق چې زما ډېر وي زموږ اجلاس ته ویل چې موږ ماسټر دوباره په ژوند سره کښېنستلي یو. او بل د جمعیت علماء اسلام الفیکان چې ماندا دغه اعزاز دی څه چې زموږ د اپوزیشن لیډر مرسته نظرخان ډګر صاحب چې وزیر اعلی دغه الکبچي سره راوستی نو مشوره یې وکړه چې موږ د وزیر اعلی لپاره په کوم مرکز کې پروګرام چېږدو چې وزیر اعلی زموږ مېلمه دي زموږ پروګرام به کامیاب وي. نو د ټولو په اتفاق دا فیصله وشوه چې شیخ ماندا نظم چې څوک لکه څنګه چې مخکې فعاله وو د وخت سره فعال را روان دي هغه تر اوسه فعاله دي. نو ملک صاحب دا فیصله وکړه چې موږ به د وزیر اعلی پروګرام موږ په شیخ ماندا کې ږدو. نو دا د دې یونټ د دې ملګرو د عمومي د ملګرو شورا د عملیې د ملګرو د خدمت چې ملک صاحب پر دغه یونټ باندې دغه اعتماد وکړي چې د وزیر اعلی په دې یونټ کې موږ پروګرام وکړو. الحمدلله چې په کوم معیار یې پروګرام وشوی د ملګري ګوند د ملګرو زموږ سره په هغه معیار محنت وکړي په هغه معیار سره د وزیر اعلی پروګرام په شیخ ماندا کې وشو. دا د شیخ ماندا د دې ملګرو اعزاز دی چې ملک صاحب دغه وغوښتلو چې دغه پروګرام د شیخ ماندا والا کامیاب وکړی شي. او د هغه سره موږ په دغه نظم کې یو د علماو پروګرامونه کړي دي چې په هغې کې باقاعده مولانا عبدالرحمن رفیق صاحب موږ سره شرکت کړی دي. او د زموږ د شل کامیابو پروګرام و چې هغه د علاقې بااثاره علما مشران علما په شل کثیر تعداد سره راغلي وو. د هغه سره موږ په دغه نظم کې له خواص پروګرامونه کړي دي چې زموږ علاقې چې کوم معتبرین دي کوم د مخ کسان دي
علاقې په سطح باندې د کلي په سطح باندې یو دوه کسان راوستل په فرمداریز کې هغه ته موږ پروګرام ورکړي دا ماشاءالله ښه کامیابه پروګرام و په دې کې موږ سره د ضلع طرف څخه باقاعده نمایندګي وه ضلع راغله موږ د پروګرام ډېره ستاینه وکړه او دغه سره موږ په دا یونټ کې افتتاحي پروګرامات کړي دي د روډ په مد کې هغه سره د ټوبیلو په مد کې نور چې کوم ملک صاحب کوم ترقیاتي کارونه زموږ علاقې ته راوړي دي موږ په مختلفو کلیو کې موږ ابتدایي پروګرامات کړي دي او دغه سره چې کوم درې واره نن مارچ شوی دي هغه اوله مارچ ازادي مارچ شو دویم واره مهنګایي مارچ شو دا اوس بیا زموږ چې مولانا صاحب وغوښتل اسلام آباد ته نو زموږ د یونټ په طرف څخه درې واره اسلام آباد ته ښه باقاعده نمایندګي سوې هغه اول واره تقریبا موږ دوه وینه ولاړو انفرادي ګاډیانو کې تقریبا 15 سوینسه د شور ولاړې او دوه وینه چې بار وینه کې 18 کسانو 19 کسانو دا په اجتماعي صورت ولاړو په دویم واره بیا چې مولانا صاحب اعلان وکړي بیا موږ د امیر صاحب عملت کې موږ دغه په کثیر تعداد سره یونټ په سطح باندې تقریبا دغه 10 کسان موږ په اجتماعي صورت ولاړو انفرادي صورت کې دغه ګاډیان لیدلې یا خاص کر دغه اخري وار دا چې کوم مارچ شو چې سپریم کورټ وخت کومه درنه وه هغوم په شاپ نوټس کې چې مولانا صاحب د جمعې په ورځ اعلان وکړي د هفتې په ورځ صوبي اجلاس وکړي بېنزلي هدایت راکړو په دا شپه کې یو میر صادق صاحب موږ د عملې ملګرو موږ د محنت سره وکړي تقریبا دا سهار چې د کوټ ولایت ته د شیخ مانده د طرف څخه یو بس تیار شو چې یو بس یې کړ د شیخ مانده یونټ تیار کړي په دا شاپ نوټس کې چې هغه 25 کسان ټول دا بس تیار شو اجتماعي طور دا بس ولاړې د درنه کې شرکت وکړي انفرادي طور دغه سره د لسې د اتوم شام پورې په دغه مارچ شرکت راسره وکړي دغه سره موږ خپلې علاقې د خواص چې کوم خطبات دي یا مخیمین دي یا کوم موږ خواص دي په دغه 15 کاله دورانیه کې موږ دوه درې واره دا یو څه مراجعات کړي ځکه اکثر اوقات بیا خلک دا وایي چې انتخابات راشي دا خلک ښکاره شي سیاسي خلک چې انتخابات راشي دا به ورک شي نو انشاءالله موږ په یونټ کې به داسې څوک نه وي چې هغه دا ووایي چې انتخابات سره کسان ورک حتی اوسه موږ ملګرو خپل محنت کړی دي که چیرې موږ د ضلع والا ضرورت پیش کړی موږ ضلع والا ملاقات ته راوستلي دي که یو چیرې د ملک صاحب ضرورت مخصوصه کړی دي موږ د ملاقات د ملک صاحب راوستلي دي انشاءالله دې څوک به موږ ته په انتخابي پروګرامونو کې نه ووایي چې دا پرونه جمعیت علما اسلام و چې ملک صاحب عمر عثمان خان څخه کامیاب شو ورک شو نن بیا راغی نه موږ په دا خلک باندې دغه کار تقریبا دوه درې واره پوښتنه کړې ده او دغه سره موږ په علاقه کې ملک صاحب زموږ د ایم پي دي بیا په بلوچستان اسمبلۍ کې د جمعیت اپوزیشن لیډر دی دغه علاقې عصمت الله صاحب کوم ووټ ورکړي ملک صاحب ټیم ووټ ورکړي دا ووټ ملک صاحب ته جمعیت علما اسلام کارکنان ورکړي دا دغه عمومي کسان د ملک صاحب ته عصمت صاحب ته دغه ووټ ورکړي بیا دغه افکار کاجران دا کاکړ صاحب چې وویل دا وخت دا د جمعیت علما اسلام مرکز دی د جمعیت فعال دی جمعیت کامیاب دی هر وخت دا د جمعیت ګټلی دلته نه یو قوم غالب دی دلته نه یو فرد غالب دی دلته جمعیت علما اسلام غالب دی او انشاءالله په آینده وخت کې ذکر خبره د مفتي صاحب نه کومه مفتي صاحب موږ د مرکزي ډیپټي جنرال سکریټري چې په دغه القای کاون شیخ مانده کې جماعت غالب دی انشاءالله جماعت به غالب وي او موږ دا محنت کوو چې موږ دلته جماعت غالب کړو زه دا محنت کوم زه سید یم مطلب شاید په خپل ځان په جماعت باندې حاوي کوم پر وایي ذات څه یې پر وایي زه کاکړ یم پر زه د فلاني قوم یم زه په خپل قوم کې ځان جوړوم دلته نوم کې شوم د جماعت په جماعت کې نوم کې شوم د خپل قوم دا ډېره کمزوره خبره ده او ډېر کسان دی لګیا دي چې کله راسي د جماعت نوم کې شي زه په جماعت پر عمر اعلی ودمن یم چې هلته په جماعتي ودندارانو کې شي یا د خپل قوم نوم کې شي وایي زما قوم دی خو دغه القای کاون شیخ مانده مخکې هم د جماعت کو آینده واره بیا چې هر کنجیجي چې هر څوک لکه عصمت الله صاحب د کلاسه کلاس رالي دا زموږ د عمومي اراکین اعتماد وکړي هغه چې زموږ کاندیدټ هر څوک د هر قوم سي د هر علاقې موږ پر هغه باندې اعتماد دي جمعیت علما اسلام پر هغه باندې اعتماد کوي شورا مکمله او هغه تر نور ترقیاتي کار حکومت کې ملک صاحب موږ ته تقریبا د ناوی حکومت کې کار راکړی دي د ټپ حکومت کې کار راکړی دي د روډ حکومت کې کار کړی دي د دغه تر چې بیرو حکومت کې کار کړی دي بجلی حکومت کې کار کړی دي د علاقې د ګیس پریشر وسته په دې مت کې کار کړی دي په ګور علاقو کې کړی دي ان شاء الله بعض علاقې ته په تسوی باندې بیان دا و چې دا اوس موږ د زیات کې د دې سروې وکړه به چې زیات ترکیاتي کارونه سوي دي زموږ ضرورت پر دې هغه پر کم سوي دي چې ضرورت هم شو کې زیات دي پر دې هغه پر کم شو مسجد المزمخ کې ان شاء الله محنت کوو په خدای کړو که څنګه چې جمعیت علما اسلام د شیخ مانده یونټ مخکې په دې مشهور اجلاس د شیخ مانده د جمعیت زورور دي بیا هم مایده ان شاء الله زوروري په خدای کړی وو او چې مرکزي د مرکز طرف څخه کوم د کنسلټي اعلان وشو موږ د یونټ طرف څخه د اعلان کار مقدم کو موږ یې سره کومه چې بل څه کې څنګه کنسلټي کوله مولانا صاحب اعلان دي د کوم مولانا الارام سره بیا د کنسلټي ابتدا کیږي ان شاء الله موږ به دغه د دولت افغانستان چې کوم بنیادي رکنیت دي
مخکې مې په کوم اخلاص باندې کار کوي آینده به مې انشاءالله موږ تر مرګه پورې د جمعیت علماء اسلام سره که پر وعده یم که نه یم دا بنیادي روحیت څوک نشي بندوی دا بنیادي روحیت به انشاءالله موږ په خپلو سره د جمعیت علماء اسلام نه ډکوو اقرار کړي وو او موږ د دې اعلان ډېر خیر مقدم کړو موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې موږ خبره وکړه د کار په حواله د تکتیکي کارو په حواله باندې نو ما برای ماښام د ملګرو سره مجلس وکړی کارونه خو د دې سوي دي الحمدلله ډېر کارونه سوي دي خو داسې ملګرو ما له شکایت راوړی دی چې خاص ملګري دي هغو ما له شکایت راوړی دي راغلي دي کور ته بیا ما د ملګرو سره شریک کړی دي دا مجلس مې د ملګرو سره کړی دي ملګرو له ورغلی یم وروره اوس دلته په دې کې زاړه خلک کارکنان خلک د هغو کارونه نه دي سوي زاړه آبادي کې په هغه کې کارونه نه دي سوي او چې کومې نوې آبادي کې په هغه کې کارونه سوي دي ټرانسفارمران سوي دي کارونه په دا زړو کې نه دي سوي په نوي کې سوي دي نو موږ د کابینې ته د امیر صاحب ته درخواست کوو چې د دې کارونو باندې کارونه خو داسې سوي دي دغونې د هغه دې پسې وکړي چې کوم حقدار دی د کومې علاقې د کومې ډلې د کومې دغه په هغه مطابق باندې پوښتنه پسې وشي چې په دې کې دا کار ولې نه دی سوی په هغه کې چې آبادۍ نشته په دا کې څنګه سوی دی چې آبادۍ شته دا کار ولې نه دی سوی او دا کوم چې زاړه ملګري د دې کارونه ولې نه دي سوي او نور ټرانسفارمران د یو کال مخکې زموږ سره کول سوي دي چې ټرانسفارمر درته ووایه جل سلام ما را سره راوستی یو کال مخکې زموږ سره سوي دي هغه ټرانسفارمر نوي ټرانسفارمران چې شپږ میاشتې کېږي چې هلته آبادي شوې سوې ده هلته ټرانسفارمران لګېدلي دي زموږ هغې شپږ میاشتې یو کال کېږي چې هغه ټرانسفر موږ سره کول ټرانسفارمر را سوی دي تر اوسه نه دي لګېدلی او دا ټرانسفارمر دا یو سلام موږ سره سره دی د دې کارونه دونې پر مځکه باندې رایله شو ډوډۍ دونې پر زیات ولو چې ټوټل کارونه پر مځکه رایله شو الحمدلله خدای پاک انسانان ته بچاو کوچنیان ته بچاو کړو څوک نشي کړی نو موږ پر دا کارو باندې امیر صاحب ته دا درخواست کوو چې د لږ نظرثاني پر وکړي چې دا چیر کارونه پاتې دي چیرې سوي دي اوس په جومات لپاره چې دي صحیح د ملګري تجاویز وکړي چې روډ به جوړ شوي نالي به جوړ شوي کمبه به لګېدلي ټرانسفارمر به لګېدلي په کومه طریقه لګېدلې دي برمه چیر لګېدلې ده شخصي لګېدلې ده او عمومي لګېدلې د نظم لپاره چې دي د ملګرو سره کوم رابطه شوې ده کوم تربیتي پروګرام شوی دي او کوم خصوصي مجلسونه شوي دي کوم عمومي مجلسونه شوي دي په دغه حواله باندې ملګري کې سره خپل حالات راځي یو غړي دي او دا یو څه ویل چې د سکول کار کوو د چپټر دی نو یو غړي دي تقریبا 26 یا 27 فوټ دي د 70 فوټ دي د 9 فوټ دي هغه کار نه دي سوي په دې راغلم په دې راځي تاسو ما خبرې بسم الله الرحمن الرحيم مرة ولا متصاب بواجب وفي مختصر خبركم في البيت مصادق صاحب رامات نامي بالتدريج كل كافرين بلا تنبيه كان بقانون شيء يعني مش مشهور بس وسيم بالتدريج كان ان شاء الله تبارك الله نبصي ايش هو غريب د اجلاس دراتو مقصد جمعیت علماء اسلام د ضلع کوټې د موجوده نظم په وجود کې راغلی د حضرت مولانا عبدالرحمن رفیق صاحب په قیادت کې موږ په خپل اول اجلاس کې دا فیصله وکړه چې موږ به خپل جماعت بنیادي څه رقم فعالیت کوو تپوس مې راته شاه صاحب ورته د مجلس کښې شوي بیا ایجنډه کښې شوه په ایجنډه کې 2-3 شیان کښې شوي چې د یونټ پر فعالیت باندې هم تجویز راغی موږ د ملګرو ګرد د ذهن پر ترقیاتي کارو باندې دی د جمعیت د ترقیاتي کارونو نور شیان دا دویمه حصه ده دا درېیمه حصه ده تر ټولو اول شی د جماعت هغه بنیادي تنظیم فعاله کول دي په جماعت کې تر ټولو مضبوطترینه اداره دغه ده دغه اداره که په تحصیل کې ده که په ضلع کې ده که په مرکز کې ده دا تر ټولو طاقتورترینه اداره هغه د عمومي اجلاس چیرې مرکزي عمومي دا فیصله وکړي چې موږ قائد محترم خپل امیر نه غواړو یا دوتیایي اکثریت راسې کښېني چې زموږ امیر موږ اوس قائد محترم نه غواړو دغه عمومي اجلاس قائد محترم په خپل مرکز کې هم ختمولی شي زموږ او ستاسو تعلق له جمعیت علماء اسلام سره دا یو مذهبي سیاسی پارلیمانی جماعت ہے چونکہ دا مذہبی جماعت ہے
نو پر دغه بنیاد باندې موږ په مسجد کې هم پروګرام کوو، په مدرسه کې هم پروګرام کوو، او د چا په یو مهمان خانه کې په بیٹک کې پروګرام کوو. ځکه چې زموږ ذهن دا دی چې دا زما ناسته، دا زما وینا، دا زما اورېدل صرف د الله لپاره دي. نو لہذا د دې بهترین مقام نه وي لکه د الله کور چې مسجد ورته وایي. چې زموږ په یونټ کې نوجوانان زیاته دي، لیکن رجحان یې د بېدیني و خواته دی، د عقایدو او د نظریاتو جنګ دی. د نوجوانانو عقاید او نظریات باطل قوتونو ورخرابوي. د دغو مخنیوی به څنګه کوو؟ د دغه دپاره به کوم تدبیر خپلوو؟ دغه بېلیارې خلک به ولاړ ته د رابرولو کوشش څنګه کوو؟ او دغه نوجوانان د دې قوم د دې علاقې سرمایه ده چې دا سرمایه ضایع نه شي. دا سرمایه به څنګه محفوظ وساتو؟ او ستا بلدیاتي انتخابات هم د اوسه نه دي سوي. اوس دا نه ده معلومه چې ستا بلدیاتي انتخابات مقدم سي او قومي انتخابات مؤخر سي، او نه دا معلومه ده بظاهره نقشه داسې معلومېږي چې قومي انتخابات مقدم سي، ځکه چې په اګست کې د دې حکومت د دې اسمبلیانو وخت پوره دی. نو دواړه مهمه به یک وخت ناممکنه دي. قومي انتخابات به مقدم وي او بلدیاتي به مؤخر. دغه دواړه مرحلې وماوتا ته ګورو. که ماوتا په قومي انتخاباتو کې مثبت رزلټ ورکړي، ښه نتیجه ورکړي، نو بیا دغه بلدیاتي انتخابات ستا لپاره انتهایي آسان. او که چیرې ماوتا په قومي انتخاباتو کې نتیجه منفي ورکړه، د هغه منفي اثر به بیا زما ستا په بلدیاتي انتخاباتو یقینا وي. او که چیرې بلدیاتي انتخابات مقدم شو، قومي مؤخر شو، او د جماعت ملګرو قرباني ورکړه، جدوجهد وکړي، رابطې شروع کړي، د ملګرو سره په رابطې کې شو او په دې بلدیاتي انتخاباتو کې ګټه وکړه، د دې مثبت اثر به پر قومي انتخاباتو. دا دواړه مرحلې په یک وخت زما او ستا پر سر باندې راغلې. پاتې شو تنظیمي ممبرسازي هم خو د معمول شی نه ده، هر ملګری په خپله خوشحالي کوي، لیکن د دغو دوو دپاره ما ورته کومې قرباني ورکولی شو او کوم جدوجهد د اوسه شروع کولی شو او کومې رابطې د هغه دپاره شروع کولی شو او د هغه دپاره کوم پلانینګ جوړولی شو. سم ښکار ما د ټول د دې سم ښکار په دا روان انتخاباتو د جمعیت العلماء اسلام لپاره ډېر زیاته سهولتونه موجود دي. پنځه اویا کاله په هر بلدیاتي په هر قومي انتخاب کې زموږ اسټبلیشمنټ ته جمعیت علماء اسلام د لارې خنډ کوشش به کولې چې په طریقه له طریقو څخه د مذهبي جماعتونو دا به اولنۍ مرحله وي چې ستا د ملک اسټبلیشمنټ نه غواړي چې موږ د مذهبي جماعت د لارې لپاره یو رکاوټ پیدا کړو یا پیدا شو. نو په دغه بنیاد هم میدان پکار دا دی چې ما ستا وي. دومه خبر دا ده په پښتني سیمه پښتونخوا ملي عوامي پارټي همیشه د جماعت په مقابله کوي، لیکن د دوی د خپل کور د اختلاف پر بنیاد هغه پارټي سم نیم پر نیمه داسې هم نه لکه څه کسان چې زموږ دا خبر بار جلا کوي، نیم پر نیمه جلا تقسیم. نو لہذا په دغه بنیاد هم که ما ورته د دې موقع فایده نه واخیسته، دا به زما ورته ناعقلي کمزوري وه. او درېیمه خبره چې کوم
له 2012 پر کوم پروجیکټ باندې اسټابلیشمنټ کار کول او په 2018 کې پر موتا باندې په دې ملک باندې مسلط کړ لهم زخم الله جل جلاله دا قوم دا ملک خلاص کی اور هغه پارټي تحلیل شو هغه پارټي ختم شو او د کوم چا چې سایه و د کوم چا چې لاس وو او لاسونه پورته کو په دغه معذرت غواړي په دغه معافي غواړي نو لهذا هغه مقابله مستقیم مخکې یا په 2018 کې د بلوچستان پر سطح چې دوی سره موږ د باب پارټي په شکل کې یو جماعت جوړ کړي نو د دې واره پر راتلونکي انتخاباتو کې هغه رکاوټ هم د دې باوجود که دا میدان ما ورته وهلی دی نو دا به زما او ستا ناکامي وي دا به زما او ستا نااهلي وي دا به زما او ستا خپل د کور اختلاف انتشار وي له بیروني اسبابو دې سبب نشته که چیرې زما او ستا ملګري ناکامه شو د هغې وجه به ما ورته خپل یو چې د پښو به تلکه شوو یو د بل به مخالفت کوو او د هغه په نتیجه کې به یو غیر مخالف سړی په تا باندې مسلط کړي نو صرف عرض مې دا کولی چې بعد وخت ډېر کم دی یو نیمه یا دوې میاشتې بعد به دا حکومتونه هم تحلیل سي نگران کابینې به هم تشکیل سي الیکشن مهم ته به هر څوک راولوېږي نو موږ ته دوې مرحلې کوو قومي انتخابات هم راته ګوري او صوبایي انتخابات هم راته ګوري او الحمدلله لکه مولوي عارف شمشیر صاحب چې ستاسو په مخ کې خبر وکړه په بازار په سټي کې به کونسلر کامیاب وسو په څو کامیاب وسو کوئی په شپږ سوه ووایي په کلي ګل محمد کې بس کم سړی کامیابه کېدی 3000 2500 2000 ووټه بیا اخیستل یعنې داسې یو عجوبه تقسیم ظالمانه دا صرف د جمعیت علماء اسلام د ضلع کویټه یو ذهن جوړ شو چې موږ د ظلم ازاله څنګه کولی د دغه دپاره موږ مختلفې مرحلې مختلف ملاقاتونه له مختلفو پارټیانو سره د وزیر اعلی مینن سماجت د چیف سیکرټري سره ملاقاتونه په دې نتیجه م راورسوو چې د ټولې کوټې به یو میر وي او دا ټول حلقې به په یوه تناسب سره وي که دلته سړی پر 1000 ووټه کامیابه کېدی د بازار سړي دپاره به هم 1000 ووټه ضروري وي که په سریاب کې پر 1000 ووټه سړی کامیابه کېدی نو د چشمې دپاره به هم هغه 1000 ووټه ضروري وي یو همدا وکړي بل به د وفاق د فیډرل ګورنمنټ چې څه فنډونه راتله دا به صرف په سټي کې خرچ کوي ډسټرکټ په لدې ځای همیشه محروم نه به نالۍ ورته میلاوېده نه به ملازمت ورته میلاوېدی نه به یو ډسپنسري ورته میلاوېدله لهذا موږ جمعیت علماء اسلام دا محنت وکړي او دغه نورو پارټیانو ساتھ راکړي د ټولې کوټې دپاره یو میر او 4 ټاونزه او په دې 4 ټاونزه کې هم که چیرې جمعیت علماء اسلام واقعي کوشش محنت وکړي نو زه نن په دې مسجد کې درته وایم چې انشاءالله 3 ټاونزه به له تا سره وي یو ټاونز که د هر چا په حصه کې راځي او د جمعیت علماء اسلام میر به راځي ځکه چې د جمعیت علماء اسلام ووټ پر دې کوټه باندې شاخه خور دی هر ځای خپل نماینده لري انشاءالله میر به وي ستاسو اوس کوشش صرف دا دی چې ما ته د هغه دپاره کم محنت کوو کم کوشش کوو د دې جماعت دپاره او مد نظر به صرف د الله رضا وي که زه پر دغه بنیاد کوشش کوم چې ما ته به هغه شی میلاو شي هغه شی به میلاو شي هغه به یقینا میلاو شي لیکن زندگی به تباه کړي ژوند به تباه کړي په دې به سره خلاصوو زما او ستا وابستګي به د جمعیت علماء اسلام سره صرف د الله د رضا دپاره وي د اخلاص پر بنیاد باندې وي او د هر هغه چا ملګرتیا به کوو په اخلاص سره چې کوم چا نامزدګیانې جمعیت علماء اسلام راوکړي نو لهذا په هغه کې به زما او ستا خیر وي او که چیرې ما او تا له هغه څخه خوشحال سو یا هم د هغه مخالفت شروع کړي یا هم یو د بل پښې کشولې نو د دې فایده به مخالف ته رسېږي او د دې نقصان به بظاهر او جماعت ته رسېږي لیکن زما په اعمالنامه کې به هم دا لیکل کېږي او پر ورځ د قیامت به راښکاره کېږي چې دا د ستا عمل داسې خو نه ده چې بس په دې دنیا هر څه ختم وي خو نه دې هریان یو خو
خدای منو رسول منو آخرت منو عقیده منو چې له عمله زموږ له خولې چې څه راوځي لیکل کېږي چې زما په نیت کې څه دي الله په هغه خبر دی چې زما له بدنه کوم عمل سرزد کېږي هغه الله جل جلاله فرشتې محفوظې ساتي نو دا به م راښکاره کېږي نو اذانو وخت مې ډېر واخیستی الله جل جلاله د دغه ناس ته لمونځ او تاسو دا خپل لارې عالي کې قبوله کړي